آیات مې ته له هغې معنا راته کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو وزینو کې زندگی تیره شوې ده د قرآن کریم سورتونه هم تاسو ویل دي په دوو دورونو کې تقسیم دي مدني او مکی څو سورتونو ته مکی وي څو ورته مدني وي څو سورتونو ته مکی سورتونه وي څه ته مدني سورتونه وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ دغه دوه دورونه یو دور تیر شوی دی مکه کې یو دور تیر شوی دی مدینه منوره کې مکه کې د نبوت ډیر وخت تیر کړل په مکه مکرمه کې رسول الله سلام د زندګۍ هم ډیر وخت تیر کړل او په مکه مکرمه کې د نبوت وخت هم ډیر تیر کړل تاسو ته پته ده د نبوت وخت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 30 کالو په 30 کالو کې 14 کال یې کې تیر کړلی جواب ما راکوي مکه مکرمه کې او 10 کال یې مدینه منوره تیر کړلی دا دوه دورونه دغه د زندګۍ دغه رسول د مکه مکرمه نه ولې مدینه منوره ته لاړ مکه مکرمه کې بیت الله د الله رب العالمین کور پکې وو اوس موږ او تاسو حج او عمرې له چوزو نو مدینه ته نه ځو مکه ته ځو حج او عمره مدینه کې نه کیږي دا مکه کې کیږي مدینه د پیغمبر اسلام زیارت نه خلق دي افعال د حج او د عمرې دا مکه مکرمه کې کیږي مدینه منوره کې د حج یو رکن نشته اوس دغه پیغمبر چې یو مونږ په یو لاک دی دغه پیغمبر دا مکه ولې پرېښوده او دې د مکې نه ولې لاړ او دې ولې هجرت وکړو او دې په شرمتیا باندې ولې مجبور شو وجه یې دا وه چې دغه پیغمبر دنیا ته ذاتي اعمال له نه راغلی انفرادي دین له نه راغلی ځان له منځونو رجوع حج او زکاتون له نه راغلی دغه پیغمبر دنیا ته یو جامع نظام راوړی او هغه نظام الحمدلله زمونږ او ستاسو مخکې د قرآن په شکل کې محفوظ دی هغه دې مکې ته راغلی پیغمبر جنتی پیغمبر په دین پوره پیغمبر په دین کې نقصان نه معصومي او زمونږ د اهل سنت والجماعت د جمهور عقیده دا ده د محققین عقیده دا ده چې پیغمبران د نبوت نه مخکې او د نبوت نه وروسته معصوم دي او د صغائر هم معصوم دي او د کبائر هم معصوم دي پاک دي کوم چې د ګناه په شکل ښکارېږي د پیغمبر نه یو کار شی دی د ګناه په شکل کې ښکاري یا ګناه نه دی هغې ته زلات الانبیا وایي هغه غیر ارادي شی هغې ته ګناهونه نه وایي هغې ته زلات الانبیا وایي هغه ګناهونه نه وي نو مې پیغمبر خو پاک و د ولې هجرت کوو د مدینې مکې مکرمې نه ولې ته مدینې منورې ته ولې ته د فضیلت زیاده دی منځونه پکې ډېر زیات قیمتي دي بیت الله دلته دی بلد حرام دلته دی الله دلته دی مبعوث کو د قرآن نزول دلته شروع کو په دغه پیغمبر باندې څه چل شو څه چلو ورله چې دی دیږي نه تو ځکه ته چې دغه ځای کې دین ته رکاوټ جوړ شو دغه ځای چې اسلام په حیثیت د نظام نه منو دغه پیغمبر دغه ځای نه هجرت وکړو شړونتیا یې وکړه دغه مکه کې هم د خلکو دغه دشمني کړله مدینه کې ولهم دشمني کړله دغه دوه ټکي درته وایم چې مکه کې ولا دشمني شوې ده مدینه کې هم دشمني شوې ده د مکې دشمنان د پیغمبر د کوم قسمه خلکو او د مدینې دشمنان د پیغمبر د کوم قسم خلکو دغه خبره درته کوم خبره ختمه مکه مکرمه کې غالبا د پیغمبر اسلام خپل قوم قریشو او هاشمی خاندانو او بیا د عبدالمطلب نسل پکې ډېر برکتی و ډېر عزتمنو د هغه تره د هغه کلي ملکو دغه خلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دشمنی هغه کړله او د پیغمبر د ذات دشمنی نه ده کړې د پیغمبر د ذات دشمنان نه وو ځکه ذات خو د هغو وینه وه د هغو نسب و د هغو قام او خپل تری چې کله پیغمبر پیدا شو تاسو په د واحد مولوي صاحب مخکې خبره وکړه خپل تری د هغه په ولادت باندې د هغه په پیدایش باندې زیري کې خپله وینځه ازاده کړوه د پیغمبر د ذات سره څه دشمني نه وه خو دشمني خو ورسره کړله که نه چې د ذات سره دشمني نه وه دا پیغمبر یې ولې بدې شو ما آیات هم دغه ویل دی ابو جهل وي اخنس بن شریق وي زمونږ محمد بدې نه شي دا خو زمونږ د کډې دی دا زمونږ د خاندان دی دا زمونږ د وینې دی دا قریشي دی دا هاشمي دی زمونږ دی بدې نه شي ولكن احسده على الشرف
لیکن زمونږ د دا میشن بدی شي، زمونږ د دا سوچ او نظریه بدی شي، او زمونږ دا بدی شي چې دا لویه مرتبه دته ولې میلاو شوه. د ذات دشمني ولا نه کړې، د دې نظام دشمني کړوه. او پیغمبر دنیا ته د خپل پرمختګ دپاره راغلی و چې ما ته خلق لارې کولاو کي، کنه نظام ته لارې کولاو هلې. پیغمبر دنیا ته راغلی و چې دې نظام ته لارې کولاو شي. نظام په حیثیت د نظام چې مکه کې نه منو، په دې سره دشمني شروع کړه. الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی مکه پرېږده مدینې ته لاړ شه. دا خبره ذهن کې تاسو کېناسته چې د پیغمبر علیه السلام سره مکه مکرمه کې د ذات دشمني چا نه وه، خو د هغه د سوچ او د نظریې دشمني وه. ذات یې خو د هغو سره و، د هغو د وینې د هغو د قام سره و، نو د هغه د سوچ او د نظریې دشمنان وو. خپل نسب او خپل قام قریشیان هاشمیان د هغه دشمني وکړه. پیغمبر علیه السلام په هجرت باندې مجبور شو، مکه مکرمه یې پرېښوده.